ابراهیم علیه السلام هغه انتهایی میلمه دوست پیغمبر و هغه انتهایی د خپلو میلمنو هغه خیال ساتلو. روایت کې راځي ابراهیم علیه السلام چېرته داسې حالت کې هغه روټۍ نه ده خوړلې چې میلمه به ورسره وي. نن خو هغه داسې حالت د خلک په میلمه باندې خفه کېږي. میلمه هغه په ځان باندې بوج ګڼي. ابراهیم علیه السلام په بغیر د میلمه نه هغه روټۍ نه خوړله. یو ورځ ابراهیم علیه السلام ته یو میلمه راغی. ابراهیم علیه السلام چې کله روټۍ حاضره شوه دغه وخت ابراهیم علیه السلام هغه ته بسم الله ووایه. هغه زه مسلمان نه یم، زه خو مجوسي یم، زه بسم الله نه وایم. ابراهیم علیه السلام ورته چې ته مجوسي یې، ته زما سره روټۍ نه شي خوړلی، زه به تا باندې خپل خوراک هغه نه شم خورولی. د هغه ځای دی چې دی نه هغه پاس او هغه مجوسي لاړو. کله چې مجوسي د دغه ځای نه پاسېدو لاړو، جبريل علیہ السلام راغی. جبريل علیہ السلام د الله پاک وحی هغه را نازله کړه. ابراهیم علیه السلام ته تنبیه کوي، اے ابراهیم دا ولې هغه کس چې دی نه هغه د خپل دسترخوان نه هغه پاسه و. ابراهیم علیه السلام ورته جواب ورکوي، اے الله هغه کس هغه مسلمان نه و، هغه کس مجوسي و. جبريل علیه السلام په ذریعې سره وحی راځي او یو کال پورې هغه کس زما نافرماني کړې ده او یا کاله هغه ته ما خوراک ورکړی دی او یا کاله چېرته ما هغه د دسترخوان نه دی پاسولی چې ته زما سره هغه شرک کې نن زه تاله هغه خوراک نه درکوم او یا کاله ما هغه ته خوراک ورکړی دی. نن هغه ستا په دسترخوان باندې راغی، نن هغه دا د دسترخوان نه هغه پاسه و. لاړ شه هغه مجوسي هغه تلاش کړه، هغه راوله په خپل دسترخوان باندې هغه کېنوه، هغه ته روټۍ ورکړه. هغه مجوسي چې کله لاړو ابراهیم علیه السلام هغه مجوسي تاویږي را تاویږي، هغه ګرځي، هغه انتهایي خفه دی. نبی علیه السلام ارشاد فرمایي، نبی علیه السلام ارشاد فرمایي، د الله ارشاد دی، انا عند منکسرة القلوب، زه د مات زړه په خوا کې یم، زه د مات زړه سره یم. د چا زړه چې مات وي الله پاک فرمایي زه د هغه سره ملګری یم. د چا زړه چېرته مات نه کوي الله پاک د هغې کس هغه ملګری دی. چېرته د دغې زړه نه چې دی نه هغه خیرې وختې، چېرته د دغې زړه نه آه وختو، الله پاک د دغې آه د دغې خیرو چې دی نه هغه د قبلېدو په منځ کې هغه سره رکاوټ هغه نه پیدا کوي. په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام هغه لاړو، هغه مجوسي هغه رضا کړو، هغه یې راوستلو، هغه ته یې خوراک ورکړو. هغه مجوسي ورته وایي لږ وخت مخکې چې دی نه هغه تا سره خپل دسترخوان نه پاسولو، اوس چې دی نه هغه ته په ما پسې رامنډې وهې، خپل دسترخوان ته دې راوستم. واقعیت چې دی نه هغه څه ده. ابراهیم علیه السلام ورته ټوله قصه ذکر کړه. جبرائیل علیه السلام راغلی و، هغه ما ته د الله پاک ارشاد فرمایلی و او یو کال مې ده ته خوراک ورکړی دی، نن تا د خپل دسترخوان نه پاسه و، لاړ شه هغه راوله. ځکه مې چې دی نه هغه ته راوستلې. په دغه وخت کې مجوسي په ژړا شو، د الله پاک سره زما د خوراک دومره غم دی، د الله پاک سره دومره فکر دی زما د خوراک چې خپل پیغمبر ته هغه وحی رالیږي چې لاړ شه هغه مجوسي راوله. او څه چې دی نه د خپل رب سره هغه شرک، څه چې دی نه هغه د نور عبادت او زما سره د الله پاک دومره فکر دی. په هغه وخت کې هغه په ژړا شو، توبه یې ویستله، مسلمان شو.